زما ایوب نوم دی او زه د ډکي یم او د زوی نوم مې اسد دی. زه دې مسله کې راغلی یم چې زما د زوی پاسپورټ دی 15 کاله مخکې دا دوی ورته ویل چې راشه ګوتې ولګوه، یو پیره ولګولې، دوباره ورته ویل بیا راشه ګوتې ولګوه، ګوتې لګولې، یو پیره د بل په نوم لګولې، بله پیره په خپل هغه بلاک شوی و. نو بیا زما دا زوی لاړ هلته مزدوري به یې کوله او د پاسپورټ پسې منډې تړې په اسلام آباد کې والي. نو پاسپورټ یې راخلاص کړو، نو دته ویزه ولګېده، چا وله پري ویزه وکړله، پري ویزه وله وکړله. نو ده پې یو 2 کاله یو تېر کړه، 2 کاله یې پې بل تېر کړه، چې اوس په چوټۍ راغلی دی، نو چوټۍ لږه ده، پاسپورټ یې بلاک شوی، بیا پکې هغه مسله راوتې ده، مسله پکې بیا راوتې ده. نو اوس هغه پاسپورټ دوی کړی را کړی 2 پیرې زما زوی اسلام آباد ته لاړې او زما ده ډېره سخته غریبي، زما 6 لوڼه دي، یو مې مور ده، یو زه یم. موږ ډېر سخت حالات دی زموږ دغه زوی ته کتلي، که د زوی پاسپورټ زما راونوځي نو زموږ ټول کور ژوند غر کېږي د ده سره. زما د حکومت له دا ماته بیله ده چې دا زما د زوی د انکوایري دی وشي او کار د زره وشي چې پاسپورټ راخلاص شي، د چوټۍ لږه ده. او د دې حکومت لپاره خو موږ دونه منډې تړې والې چې دغه زوی ماله 100 روپۍ راولېږلې چې دې الیکشن کې منډې تړلې وو، هما به په موټرسایکل کې تیل اچول، ما سه یو زوړ غونته کې موټرسایکل دی، زه به د یو پولیس سټیشن نه بل له تلم او د بل نه به بل له راتلم. زما خپل په کور کې 15 وټه دي، خو ما پیدا کړي 200 وټه دي د حکومت له، او دې حکومت زموږ دپاره څه وکړل؟